بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس وکړو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو صحابه کرامو په نبی علیہ السلام باندې څنګه جنازه پړاو کړې وه، یعنی د نبی علیہ السلام د جنازې څه کیفیت و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې باقاعده د امامت سره د جنازې کولو هیڅ قسم څه ثبوت نشته. څنګه چې زموږ استاسو یو معروفه جنازه وي په مسلمان باندې راجم شو، یو امام مقرر کو او هغه بیا څلور تکبیرات کوي، د هر تکبیر نه پس چند کلمات وایي. داسې قسم طریقې سره جنازه په نبی علیه السلام باندې صحابو نه ده کړې او نه ثابت ده. په نبی علیه السلام باندې د جنازې کولو ترتیب او کیفیت دا و چې چند صحابه کرام با چې څومره به د حضرت امی جان عایشه صدیقه رضی الله عنها په کمره کې راځایدل، هغومره صحابه کرام به ننوتل، په نبی علیه السلام باندې درود او سلام پیش کولو په ادب او احترام سره، د هغې نه پس به راوتل، بیا به نور صحابه کرام ورننوتل، درود او سلام به پیش کولو، هغوی به راوتل. په دغه طریقې سره ټول صحابه د نبی علیه السلام حجرې مبارکې ته به ننوتل، درود سلام به پیش کولو، هغې نه پس به راوتل. دغه هغه طریقه او ترتیب او کیفیت و په نبی علیه السلام باندې د جنازې کولو. په طبقات الکبرى کې ابن سعد رحمت الله علیه فرمایي لما کفن رسول الله صلی الله علیه وسلم ووضع على سریره دخل ابو بکر وعمر رضی الله عنهما. کله چې نبی علیہ السلام ته کفن ورکړی شو او کټ کې کېغوستلی شو، د هغې نه پس حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما دوی د نبی علیہ السلام حجرې مبارکې ته کمرې مبارکې ته داخل شو او چې ورننوتل نو دا کلمات یې ویل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. دا کلمات یې ویل ومعهما نفر من المهاجرین والانصار قدر ما يسع البيت فسلموا كما سلم ابو بکر وعمر رضی الله عنهما. دغه دو صحابو سره مهاجرین اور انصار صحابه به هم دغه کمرې مبارکې ته ننوتل او څنګه چې حضرات شیخین سلام اور دعا به پیش کوله، همدک کشان درود اور سلام به د مهاجرینو اور انصار صحابه هم پیش کولو. دک طریقه د جنازې د نبی علیہ السلام را نقل ده. علامه زرقانی فرمای انه صلی علیه الناس افواجا افواجا، ډلې ډلې صحابه به ورتلل، درود اور سلام به پیش کول او راوتل به. دک طریقه او کیفیت نقل دی د نبی علیہ السلام باندې د جنازې. د ترمذی شریف په یو روایت کې دي صحابه عرض کو ابو بکر رضی الله عنه ته ان صلی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا مونږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود اور سلام پیش کو، یعنی جنازه پې وکړو؟ قال نعم، او جی بالکل جنازه پې وکړئ. قال کیف نصلی، څه طریقه کار بی، څه کیفیت بی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل یدخل قوم ویصلون ویدعون، یو ډله به د صحابو ننوځي، سلام به پیش کی، درود به پیش کی او دعاګانې به ووایي، دعاګانې به وکړي، هغې نه پس به روځي. ثم يدخل القوم فيصلون فيكبرون ويدعون فردا فردا، او بیا به بله ډله ننوځي، په نبی علیہ السلام به درود اور سلام پیش کی، دعاګانې به وکړي، د هغې نه پس به روځي. او کم صحابه چې به ورننوتل دا کلمات به ویل. علامه زرقانی لیکلی دي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، اللهم انا نشهد ان محمدا قد بلغ ما انزل علیه وجاهد فی سبیلک حتی اعز الله کلمته. درود اور سلام به پیش کو، د هغې نه پس پیدا کلمات ویل چې یا الله مونږ گواهی ورکو کم دین چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی پوره مونږ ته را رسولی دی، مونږ د دې خبرې گواهی ورکو. او ستا په لاره کې د کفارو سره جهاد کړی در دی چې کلمه مکمل بلند شوه، د اسلام هغه حق کلمه مکمل سر بلند شوه، در هغې پورې جهاد کړی دی. نو دکه طریقه او کیفیت د نبی علیہ السلام را نقل شوی دی او دکه جنازه په نبی علیہ السلام والسلام.